تاسو کاشف خمسون عزتمندو د تاکال په خاوره باندې را سره ډېر درانه مېلمانه موجود دي او ګورو به چې دې سره د هوایي فایرنګ په باره کې یو څو خبرې وکړو. عزتمندو که مونږ دې یو طرف ته وګورو یو خو غریبي لاچاري ده، که دویم طرف ته وګورو نو هوایي فایرنګ ورځ په ورځ باندې هوایي فایرنګ انتهایي زیات شوی دی. هر دویم کس چې ګوري هوایي فایرنګ کوي، که د چا واده وي که د چا ښادي وي، بس هوایي فایرنګ شروع دی. کور کې به یې روټۍ درک نه لګي او هوایي فایرنګ به کوي. نو عزتمندو دغه خلکو ته خواست دی چې مهرباني وکړئ ستاسو د لاسه د ډېرو خلکو کورونه وران شو. محکمې چې کوم دي د پولیس محکمې ته هم دا زموږ ریکویسټ دی، کمې تاڼې سره چې ریلیټډ کومه علاقه وي هلته هوایي فایرنګ کېږي نو مهرباني وکړئ اوده کېږئ. ما لاکډاون کې خو ټول ځای نه بندېږي او بیا په دې باندې تاسو کابو نشي راوستی. نو لږه مهرباني وکړئ کوم ځای کې چې هوایي فایرنګ کېږي دغه خلکو پسې خامخا ورځئ. او دې باره کې موږ سره صادق بی ناست دی. ګورو به زموږ تاکال کې ریګي علاقه کې اوس هم تقریبا نن درېیمه څلورمه ورځ د یو واقعه شوې ده او یو ځوان چې دی داسې د ګل په شان ځوان چې دی هغه د هوایي فایرنګ د لاسه تللی دی او د کرکټ ګراونډ کې چې دی په هوایي فایرنګ په ګولۍ باندې لګېدلی او هغه وفات شوی دی. صادق بی په خیر راغلی، ول خو درته ښه وایو د پېښور خاوره باندې. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. څونه کتونکي چې کوم لایک موږ دغه کې ویني هغوی ته خو لومړی چې کوم زموږ سلامونه او دعاګانې او مینه قبول کړئ. د ملګري یو ښکلي ټاپک نن رانیولی دی. د هر یو ټاپک چې کوم زه خو چې کله ملګرو ته وایم چې کله لایف راځئ یا چاله انټرویو ورکوئ نو انټرویو چې کوم دا مه کوئ چې مطلب یاره دا پلان کې که د تعارف محتاج نه دا لوی سټار دا پلان کې سټار دی. نه، د خپلو خبرو مقصد وساته. د خپلو خبرو چې کوم یو ټاپک رونیسئ چې هغه اسلامي وي، هغه د معاشرې لپاره ښه وي. و دې ملګري ټاپک رانیولي چې د هوایي فایرنګ اجتناب وکړئ. هوایي فایرنګ څه شی دی؟ هوایي فایرنګ دغه دی چې مطلب هغه ځینې خلک هم په پښتانه وایي وایي کې دوه سرې چینجي دي نو ځکه دا کس وي دغه نه راپرېوت د کوټې نه راپرېوت وایي لاس یې مات شو. ټیک شو، همدغه مثال د هوایي فایرنګ دی. هلکه تا تماچه راواچو ډز دې وکړو. زمونږ په قرآن کې ویل شوي الله پاک ته وایي چې کله د انسان د بل انسان قتل وکړي نو دا شوه چې مطلب د ټول انسانیت قتل وکړو. تا ډز وکړو ستا پر ګولۍ باندې چې کوم دی یو کس ولګېد نو دې مطلب ته خبر هم دی خو تا هغه احادیث چې کله په ځان باندې لاګو کړو تا ټول انسانیت قتل وکړو. تا ته پته هم نه لګي تا ډز کړی دی. کیدای شي ته ډز وکړې او هغې باندې چې کوم دی زنانه ولګي، ماشوم پې ولګي، حتی تر دا چې کوم دی دا انسان هم مخوا کړه په دې کې چې کوم دی یو ځناور هم پې ولګي نو ګناه هم دی وګټله که قتل دی وکړه. نو دغه ملګرو ته زما ریکویسټ چې ته دونه چې کوم دی ډزو شوقي او دونه د هغې کوم دی د دغه پیسو باندې چې د غریب له جامې والا ثواب دي وشي په دغه چې کوم دی دغه پیسو باندې چې د غریب لپاره خېټه ډکه کړه. دغه ستا لپاره عظیمه خبره ده. دا عظیمه خبره نه چې یاره ستا چې کوم دی نامتو زوی وشو او تماچر به ډز وکړه یا چې کوم نامتو دی کوم دی په سر باندې څېره وتړله او ډز دی وکړه. ستا خو چې کوم دی خپل نامتو راغټ کړه څېره دی ورته په سر کړه خو بل کور کې چې کوم ته اجاله راوسته. دا خلکو زما کور یو پورشن ته ریکویسټ دی یا تماچې دا ټوپکې چې کوم دی کور کې کېږي او دا دغه لپاره کېږي که تا ستا په کور باندې غل راوړېده تا ته چې کوم دی یا سبا چې کوم دی جهاد اعلان وشو ستا په مرګ باندې حمله وشوه دغه ټوپک راوړه ستا به زه غیرت ووینم چې ته بیا څنګه شلنګې. دغه لپاره چې کوم ستا فایرنګ بیا په کار راځي. د دې لپاره په کار نه وي چې ته کوټې سر ته خطرې ډزې کې بل هم چې کوم دی تعلق لګېدلې زموږ مخامخ څونه واقعګانې وشوې او بیا هم سمېږي نه. پلیز د هوایي فایرنګ تاسو اجتناب وکړئ او زما ټول ته ریکویسټ دی دا تماچې مشینونه چې کوم دا په کوټو کې دننه کېدی او صفا یې کړئ او ښه غوړ یې کېږدی چې په کار ضرورت کې وخت کې راشي. مننه جي، ډېره مهرباني صادق بی. قدرمنو صادق بی ډېر ښکلی پیغام ورکړو. یقینا کم خلک چې د هوایي فایرنګ کوي بجای د دې که تاسو راشئ د یو چا واده ښادي په دې باندې ښکلي کوئ نو په دې باندې نه ښکلي کېږي. مهرباني وکړئ هغې سره مالي تعاون وکړئ. دا پیسې هغې ته ورکړئ په هغې به وریجې پخې کړي بل سبب وکړي بل سبب وکړي یو غریب له پې جامې والي کپړې پې والي. تاسو چم ګاونډ کې به داسې ډېر خلک وي چې د هغې به د شپې درک نه لګي او تاسو هوایي فایرنګ کوئ نو دا ګولۍ راپروزي خامخا دا ګولۍ چې ده په اسمان کې نه انخلي دا په چا ناچا راپروزي او په هغه خلکو راپروزي چې بیا د علاج درک هم نه لګي. قدرمنو یو 2 میاشتې مخکې دلته یو ماشوم لګېدلی سر کې اوس هم ګولۍ شته تقریبا 3 میاشتې که څونه ټایم یې ورته ښیلی چې دې کې به ستا اپریشن کېږي. بله ورځ تاکال پایان کې کور کې خلک ناستو او ګولۍ ورسره راپرېوتې دي. ښه 3 ورځې مخکې په ریګي کې چې دی دغسې کار شوی دی یو ځوان د ګل پرنګ ځوان هغه چې دی د ګولۍ د لاسه لاړو. نو مهرباني وکړئ که تاسو سره پیسې ډېرې زیاتې شوي نو یو د غریب سړي په ښېګړه کې استعمال کړئ. عزتمندو نور ملګري را سره ناست دي ګورو هغې سره به هم خبرې کوو. موږ سره جانزیب خان ناست دی ګورو چې دې حوالې سره څه وایي خپل ورکوټه شان پیغام شریک. بسم الله الرحمن الرحیم. زموږ چې کوم دي دلته کې ډېر زیات ملګري دي
د خبرو چل هم رانه نه راځي. دوی به چې کوم دي خپلې خبرې کوي څنګه چې کشف به یې د اواز راوچت کړو چې مطلب دلته کې ریډي کې زموږ چې کوم دی یو ځوان دی یو ملګری و چې کوم دی هغه هوایي فایرنګ باندې چې کوم دی مطلب شهید شوی دی. نو کوشش وکړي چې څنګه صدا به یې خبرې وکړي چې مطلب دا ټوپک دی دا تماچه ده دا چې کوم دی دا ډزو دپاره نه دا چې کوم دی که نه د دې دپاره چې مطلب په سبا پتا باندې غل راشي په غل باندې چې کوم دی د خپل ځان حفاظت پرې وکړي. نو کوشش وکړي چې دا کمې تماچې دي سره یا ټوپکې دا کور کې کېدی دغه شان زموږ چې کوم دی حکیم صاحب دی دا به سره کې نورې خبرې وکړي. ډېر زیات قدرمنو جانزیب بای هم ښه پیغام ورکو. قدرمنو بل ملګري طرف ته وځو خو همدغه واعظ همدغه نصیحت د هر یو ملګري دی زموږ د هر یو پښتون دغه واعظ او نصیحت دی چې مهرباني وکړئ د هوایي فایرنګ نه لږ ځان وساتئ او لږ په ډډه شئ دې ټوپک تماچې نه. قدرمنو موږ سره حکیم صاحب موجود دی. یقینا دوی هم په سوشل میډیا باندې کله چې مایک روچت کړی دی نو د غریب مظلوم یتیم اواز یې روچت کړی دی. عزتمندو ګورو چې دوی هوایي فایرنګ باره کې څه پیغام ورکول غواړي د پښتونخوا نیوز مینوال. قدرمنو ته سلام پیش کوم. سلام نه بعد هوایي فایرنګ قدرمنو د چې اختر وي یا داسې څه سلیبریټیز وي نو هغې باندې په دې پولیس په دې موبایل باندې دومره پوسټر کېږي د هوایي فایرنګ باره کې چې مطلب هوایي فایرنګ مه کوئ. او قدرمنو عملي جامه چې دی یو قسم نه ده ورکړې. هغې مین وجه دا ده چې پولیسو ته ریکویسټ کوم د خپلو اعلی حکومت داسې ریکویسټ کوم چې دې عملي جامه ورکړي کم ځای کې چې هم فایرنګ وشي د هغې انویسټیګیشن دې وکړی شي او هغه دې راوستلی شي. یو پیره سزا ورکول بیا به په ټول ملک کې سره هم هوایي فایرنګ نه کېږي. قدرمنو دا ولې د دې مین وجه دا ده چې هوایي فایرنګ سره د دونه وخت خوشحالۍ سره د دونه زړه سکون سره چې ته د یو د 10 سکندو پورې ستا زړه د سکون خوشحالي راغله خو بلها خاندانونو له تا خفګان او په هغې زړه دې ولسورې کړو د هغه مور. قدرمنو په یو ګولۍ په هغه چې هوایي داسې لاړله ستا نه پیسې لاړې ستا د اسلام خلاف کار وکړو تا د قانون خلاف کار وکړو تا د ملک خلاف کار وکړو تا د معاشرې خلاف کار وکړو. او قدرمنو دې خوی بلها خاندانونو له خفګانونه راوړل دلته بلها خاندانونو له جړاګانې راوړې دلته بلها خاندانونو له د زړه دنیاګانې ورانې کړلې. عاجزانه ریکویسټ ورته کوم په کوم ځای کې چې هم هوایي فایرنګ کېږي دې اجتناب وکړئ بالکل مه کوئ داسې. الله هم رضا وي درنه مخلوق هم درنه رضایي معاشره هم درنه رضایي. جی ډېره مهرباني. قدرمنو تاسو اورئ د حکیم صاحب خبرې. دې نه پس به کاشف علي بای طرف ته ځو هغه به هم د دې باره کې تقریبا 2-3 خبرې موږ سره کوي چې مطلب دوی څه وایي د هوایي فایرنګ په باره کې دوی خپلو مینوالو ته څه پیغام ورکوي. السلام علیکم کاشف علي بای تاسو هوایي فایرنګ باره کې څه خبرې وعلیکم السلام وروره ستاسو ډېره مننه. زه خو ډېر ستړی شوم ډېر زیات ستړی شوم بار زه دا وایم چې دا ډزو نه په کلار شي ښایسته ځوان به ځي زنانه به ځي ماشومه پکې لګېدی شي. نو کاینډلي ریکویسټ درته کوم قسم دی پښتانه ډېر کړي دي ډېر جړي دي او نور نه شو جړېدی بس دی الله ته وګورئ چې دا ډزې مه کوئ ښایسته ځوانان لاړه ښایسته ځوانان لاړه. کاشف علي بای اخره کې تاسو څه پیغام ورکول غواړئ دې مینوالو ته؟ زه دا پیغام ورکوم انشاءالله کاشف علي روچت شوی دی او ما سره انشاءالله کې پولیس هم ولاړ دي چې کم کس ډزه کوي د هغې خلاف به آواز اوچتوي اول به کاشف علي بیا ما پسې شاته چې ټول به مونږ سره اوچتېږي او دا کس خلاف به ښه بربور کاروایي کوو. عزتمندو په اخره کې دا ریکویسټ دی چې مهرباني وکړئ د الله خاطر وکړئ دې ډزو نه په کلار شئ. بیا هم درته دا وینا کوو کم خلک چې دا ډزې کوي مهرباني وکړئ که تاسو کې ښادي وي که واده وي که هر څه شی وي او ستاسو یو ملګری تاسو ته هوایي فایرنګ کوي نو مهرباني وکړئ دا منې کوي بالکل یې منې کوي وایي چې تا سره دونه پې ډېرې پیسې دي ماله به هینډ راکړه په لاس باندې ماله راکړه نو زه به پې نور څه ضرورت پوره کړم. قدرمنو دا د کوم ځای انصاف دی؟ تاسو به د ځان نه خبر هم نه او تاسو قاتل یې. د انسانیت قتل نه معاف کېږي تاسو د انسانیت قاتلان جوړېږئ. کم خلک چې هوایي فایرنګ کوي د انسانیت قاتلان جوړېږي. یقین وکړئ تاسو به د ځان نه خبر هم نه او تاسو به قاتلان یې. همدې سره اجازت غواړم د خپل کیمرامین